بسم الله الرحمن الرحیم. زما عزتمندو، نن زه تاسو ته د مفتی سردار علي شهید رحمت الله علیه باره کې لږه خبرې کول غواړم. الحمدلله هغه ډیر زیات خوږ عالم او ډیر زیات اوچته هستي وه او ډیر خوش چې دی مزاجه انسان و. د هغه په مجلس کې چې به کم خلک شریک وو، که لوی به و که واړه به و، هغه به چې دی خوشحاله و. د هغه مجلس کې په ناستې باندې به خوشحاله و او یعنې هغه د دین دپاره چې دی قرباني ورکړه. اخر دا چې د دین د خاطره چې دی شهید شو او هغه د دین دپاره چې دی هر وخت چې دی هغه محنت کړلی. مفتی سردار علي شهید رحمت الله علیه چې دی په تبلیغ کې کار هم لګولی او الحمدلله چلې به هم چې دی د الله د دین د محنت لپاره لګولې او وخت په وخت چې دی هغه وختونه لګولي په هر ځای کې هغه د الله د رسول د الله دین دپاره چې دی هغه خبره کړله. هغه ډېره اوچته هستي وه او د هغه د جنازې نه یعنې د جنازې نه د هغه دا پته ولګېده چې واقعي هغه د الله تعالی ولي و. څومره یعنې دا په جنازه کې یعنې ګڼه وه. تاسو ټول خلکو ته یعنې فتح ده چې یعنې څومره د هغه په جنازه کې ګڼه وه او هغه چې دی یعنې دا فرمایلي وو. د هغه دغه ویډیو هم زه ستاسو سره شیر کومه، تاسو به د اخره پورې دا ویډیو وګورئ. نو په هغې کې هغه دا فرمایي چې که زه مړ کېږم مړ دې شم، که زه ټوکړې کېږم ټوکړې دې شم، که زه شهید کېږم شهید دې شم، که ما ته خطرناک مرض لګي دی خو زه به د الله د نبي د سنتو دپاره قرباني ورکوم. دغه شان یعنې هغه څومره د الله دین دپاره څومره د هغه یعنې خدمت وکړو. د اول نه هغه مدرسه کې څومره قرباني د الله دین دپاره علم یې زده کړو. دا علم یې زده کول داسې اسان کار نه دی. علم ډېر اوچت عمل دی. زما عزتمندو، په علم مبارک کې نبي صلی الله علیه وسلم چې دی یعنې ډېر روایتونه دي او زه به تاسو ته یو څو مختصر روایتونه ووایم چې یعنې د عالم مرګ وایي دا د عالم مرګ دی. د عالم مرګ دا د عالم مرګ دی. لکه ټول عالم چې دی مړ شي که نه. او عالم چې دی په عامو خلکو دوی فضیلت لري څنګه د سپوږمۍ په ستورو باندې فضیلت دی. او د عالم چې دی وایي ثابته شپه چې دی خوب وکړي او زمون په شان عام عبادت کوونکي عبادت وکړي، د عالم خوب ته بهتر دی. او د عالم وایي په عامو خلکو داسې مثال دی په عامو خلکو باندې یعنې چې په وچو ونو کې یو شنه چې دی ونه ولاړی. او عالمان چې دی د پیغمبرانو چې دی وارثان دي او قرآن مجید د روایت مفهوم دی. الله جل فرمایي مفهوم یې داسې دی چې عالمان او جاهل برابر نه دي. یعنې کوم خلک چې علم لري، پوه لري، سمج لري، او کوم خلک چې علم نه لري، سمج نه لري، پوه نه لري، دا دواړه برابر نشي کېدی. عالم او جاهل چرته برابر نشي کېدی. عالم چې دی یعنې په یعنې د هغه ډېر چې دی زیات فضیلتونه دي. و علم د علم په طلب کې د خپل کور نه وځي او مرګ ورسې راغی نو وایي دی شهید مړ شو. او چې د علم په طلب کې د خپل کور نه وځي نو ملایکې د برکت حاصلولو لپاره خپل وزرې ورته په قدمونو کې چې دی خورئ. او عالمان چې دی دا پیغمبرانو وارثان دي. عالمان د پیغمبرانو وارثان دي. نو د مفتی سردار علي رحمت الله علیه یعنې څومره قرباني و دین دپاره او د دین دپاره ډېره زیاته چې دی قرباني ورکړې ده. د الله دین دپاره محنت وکړو او هغه اخر دا چې بس شهید شو. او الله جل فرمایي چې شهیدان چې دي دوی ته یعنې مړه مه وایئ بلکې دوی ژوندي دي. شهیدانو ته د قرآن د آیت مفهوم داسې دی چې څوک یعنې زما دین دپاره، زما یعنې د اسلام دپاره، دین دپاره د الله په لاره کې چې دی یعنې شهید شي نو دوی ته چې دی مړه مه وایئ که نه. نو عالمان چې دی ډېره قرباني چې دی عالمانو قرباني ډېره زیاته ده. موږ تاسو ټول عالمانو چې دی قدر پکار عزت پکار. وروسته موږ بیا افسوس کوو ډېر خلک اوس چې دی یعنې په هغه پسې خفه دي، ډېر زیات خلک خفه دي. خو هغه خفګان هېڅوک نشي کولی. اوس موږ ټولو پکار ده چې د هغه دپاره د خپل وس مطابق څومره زموږ نه کېږي موږ یعنې ختمونه وکړو او موږ چې دی یعنې هغه ته نیک عمل وکړو، هغه ته یې وبخو د الله د رضا لپاره. ځکه چې الله والا کس و د هغه د جنازې نه دا پته ولګېده چې مفتی سردار علي شهید رحمت الله علیه د الله تعالی ولی و. د هغه جنازې نه پته ولګېده.
نه نو موږ ټول په کار د شان د ډیرو علماو د دین لپاره چې دی یعنی قرباني ورله ورکوي زمونږ د پاکستان لپاره زمونږ چې دی د دین اسلام لپاره ډیرو قرباني ورله ځکه ټول خولي علما چې دي حق پرست علما دي په مخه شهیدان کیږي په مخه شهیدان کیږي نو زه تاسو سره د هغه یو څو ویډیوګانې چې دی شیر کومه دا تاسو وګورئ او ټول ورته د الله د رضا لپاره چې دی یعنی د هغه لپاره چې دی د مغفرت او د رحمت دعاګانې وغواړئ او د هغه بچي چې دی الله جل شانه د هغه د علم د هغه پوهه د هغه کم چې پوهه الله تعالی ورکړوه دغه علم دی الله جل شانه د هغه بچو ته منتقل کړي د هغه بچي دی الله تعالی عالمان مفتیان د هغه په شانتې حق پرست مولیان چې دی عالمان جوړ کړي سره زمونږ او ستاسو د اولاده نو ټول موږ ټول په کار چې دا وکړو او د هغه د یو څو ویډیوګانې ستاسو شیر کوم دا هم تاسو وګورئ د الله د رضا لپاره او مخکې شیر کړئ والسلام زه چې شهید شم جنازې له خو به مې ټول راځي که نه چې زما جنازه د رضوي د جنازې نه ښه درنه وي چې زما کړنګېدلې جنازه خو یې کوم جنازې له به راځې راځې به بیا اصل پوښتنه واوره که زه ټوکړې ټوکړې کېږم ټوکړې دې شم که زه مړ کېږم مړ دې شم که زه شهید کېږم شهید دې شم ما ته چې کوم مرض لګي او دې لګي او دې لګي زه به د پیغمبر په سنتو ځان قربانوم دا لکه مروت ته تلو ګومل یونیورسټي ده مروت نایټ شو نن تاسو ناسې د دنه قرآن او حدیث اورئ د دنه د پیغمبر شان واورېدو یو دور چې دا پاپ سینګر او پاپ میوزیکر و پاپ سینګر د لکونو روپۍ د شپې د ګټه وه د لکونو روپۍ په یو شپه کې لکونه یې ګټل اور په لکي مروت کې مروت نایټ شو وه دومره خلک د ده ګانو دپاره راغلي وو دومره ګیدرینګ شوی و ګیدرینګ دومره گیدرینگ چې بیا خلق منتشر شو هوایری پایرنگ باندې الله کا کرنا ایسا ہوا لکی مروت ته زمونږ د دواړو تشکیل شو لاړو بیا خلق راجم شو او دی ورته وی تاسو دا پښتانه خلق صحیح سوچه پښتانه یادم باجو ورنه سم سم تاسو دا پښتانه خلق ها تاسو که د دین مهنت د دین کار نه کوي نه زمونږ غونته ډمان به راځي ګلوکاران پنکاران به راځي الله به د دین کار اخلي او زه د تبلیغ والو عزت ولې ونه کم زه د تبلیغ والو احترام ها ولې ونه کم د انبیاء وارثان علما دي څوک دي څوک دي په اصلي معنو کې تبلیغ کار د علماو دی نو چې زمونږ د علماو کار ذمہواري زمونږ ده تپوس به زمونږ نه کېږي او دا عام خلک تبلیغ کوي نو مونږ له د دوی خپې ښکلول پکار دي چې ذمہواري زما ده ډیوټي زما ده او کوي ته د دې تبلیغ والا حوصله افزایي وکړه د په ملا وډبوه دا مدرسه حقانه جوړه شوه په دې کلي کې اداره جوړه شوه دا اداره د الله کرم دی د الله رحمت دی د مدرسې بهترین رزلټ روزي خیر خورېږي برکت خورېږي الله د ده زندگی بدله کړه هغه ناشنا زندگی په عجیبه انداز کې دا نن د ده چهرې ته وګوره یو نوراني چهره ده یو ګیره ده یو پټکې دی دا د دعوت او تبلیغ برکت دی ما هغه لیاقت میجر هم لیدلی و لیاقت میجر پېژنې نه 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 پیژنه سنتیس کلندر خو پیژنې کنه دا د سپین ګیرو پکې آیډیل تیر شوی ما ته لیاقت میجر په اجتماع کې وای د تبلیغ تک سپین پټکی والی ما ته مفتی صاحب فلم انډسټری کې مې په لکونو روپیو ګټلې ها سکون نو مردارې نه مې چې توبه وکړم د دعوت لار مې اختیار کړ الله سکون مراکه الله راحت مراکه هغه جنید جمشید دل پاکستان جان دا د انډیا د ماجر تلر کې پاکستانیان جواب راکې دل دا ماجر لڑکے تھی کنا دا انڈیا والا دل جان دل جان قومی ملی ترانه باوی جنید جمشید سنو ابتباد حویلے کی تبلیغ سر جون بدل شا حویلے کی جاس کرش آرمی پوجی پروٹوکول دا غد جنازی اس کراچی تلارم بلو زبیا روانم خبری کم سے جوڑ شو مفتی شامزئی شہید اور مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع رحمہ اللہ صاحب دا تفسیر معرف القرآن دا مفتی شفیع سے دا قبر پا خواہ کے دا جنید جمشید قبر جوڑ شو ما پا پینڈے کے بیان کرو دا پینڈے شیخ پیر طریقت پیر عزیز الرحمن ہزاری سے موجود بات کی ماتا ہوئی جو مفتی سے د جنید جمشید د غم په درېمه ورځ د هغې په ځای کې دوا ته ناست وم وایي د جنید جمشید د غم په درېمه ورځ د هغې د کور نه 90 جوماتونه د مستوراتو د الله په لار کې تشکیل شوي دي ژوند یم دعوت او تبلیغ و مرګ یم دعوت او تبلیغ و